د سرسایې متعلق ډیر کسان تپوس کوي سرسایه څومره ده او د قیمت په اعتبار سره څومره ده، مخکې ورکولی شو که نه شو ورکولی. بهتره دا ده چې سرسایه دې مخکې ورکړلی شي، ځکه د چا ضرورتي د کپړو د چا د خوراک ځان له پې هغه کپړې والي، ځان له پې هغه خوراک والي او هغه ته حواله کړلی شي، نو دا به ډېره بهتري چې په وخت باندې سرسایه ورکړلی شي. په وخت باندې سرسایه چې دا څومره ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غنمو نه نیم سواع ورکړی و، کجورو نه یې روغ سواع ورکړی و، وربشو نه یې روغ سواع ورکړی و، او د غنمو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیم سواع ورکړی. نیم سواع د وسنی کیلوګانو په حساب باندې پوکم 2 کیلو رغیږي. د یو تن سرسایه چې دا هغه پوکم 2 کیلو ده. پوکم 2 کیلو غنم احتیاطاً 2 کیلو غنم. 2 کیلو غنم چې دی دا د یو تن سرسایه ده. کو 2 کیلو غنم ورکي او کو 2 کیلو غنمو قیمت ورکي. یو ځای کې وړه رایج دي که هلته 2 کیلو وړه ورکي او کو 2 کیلو غنم ورکي. او چې کم ځای کې وړه رایجي هلته وړو حساب وکړي، کم ځای کې غنم رایجي نو 2 کیلو غنم چې دی دا د یو تن سرسایه ده. او د هرې علاقې ریټ په معتبري د غنمو. زمون علاقه کې ما دلته معلومات وکړل نو 1 کیلو غنم چې دی هغه په 120 روپۍ باندې دی. نو د 2 کیلو غنمو نه قیمت نن سبا چې دی هغه 240 روپۍ دی. نو کیلو په 120 شوله، نو د 2 کیلو قیمت د غنمو چې دی هغه 240 روپۍ دی. نو د نننی نرخ مطابق که بعضې ځای کې چا ډیر ویلی یا به د وړو حساب کړی علاقه کې به وړه رایج وي یا به بعضې علاقو کې غنم ګراني. زمونږ د علاقو د ریټ معلومات چې ما وکړل نو 120 روپۍ کیلو ده. نو 2 کیلو غنم چې دی 240 روپۍ دا د یو تن سرسایه شول. که 2 کیلو غنم ورکي او که 240 روپۍ ورکي دا د یو تن سرسایه ده. او کم کسان چې دائمی بیمار دي اروجه مستقل نشي نیولی، مستقل بیماری یا دسی عمر ته رسیدلی چې هغه بیا په اخوا پسې دوباره ښه کېدل نه راځي، نو هغې چې د روجي فدیه ورکوي نو د یوې روجي فدیم یوه سرسایه ده او د یو منس فدیم یوه سرسایه ده.